دې سره زمونږ څه ذمہ داري دي. شیخ د ویسا رحمت الله علیه په درسونو کې فرمایل خذ ما صفا ودع ما قدر. بس چې کوم ځای کې څوک مدلل او مضبوطه خبره کوي د دین هغه اخلا، او چې غیر مستندی غدار چا ماخلا. بس کیسه ختمه. هغه چې هر څوک هر جماعت والا دی، د کلی دی، د بهر دی. امام غزالی رحمت الله علیه وی انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال. تاسو هغه چاته مو ګورئ چې څوک تاسو ته بیان کوي چې دا څوک دی، د کلی دی، د بهر دی، پټکی شتا پټکی نشتا، لوی عالم دی، ورکوټه عالم دی، دله مو ګورئ. بل انظروا الی ما قال، وګورئ چې دې سوی. نو که خبره صحیح وا نو هغه واخله، او که خبره صحیح نه وا نو هغه ماخله. او همدغه قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. او دا ما خبره قرآن او سنت سره تاسو اوتلې نو که برابر و نو ویخلې، او که قرآن او سنت سره برابر نه و نو پرېږدې. نو محترمو چې مونږ او تاسو دلته راځو نو چې مونږ دې وینا ته ګورو. اول حدیث ویلی شي او بیا په یو آیت باندې درس شي. بیا دې درس ته نارینم راځي، زنانه پکې شرکت کوي. ملګرو ډېره خواري کړې ده، جناب وکیل شاه باچا صاحب او مسلم ولیلا سلمان باچا دې سره نور ملګرو په دې کلي کې دکان ته کور ته تلي او د دین د پاره ښه پوره کمپین چلولې. او هم دا نن چې کوم حدیث دی په دې کې دې ټولو ته اشاره ده. ما ته سلمان باچا وی تاسو به انما الاعمال بالنیات حدیث دی په دې کتابچه کې. مې زمونږ مدارسو کې خو چې دا مونږ صحیح بخاری کې شروع کړو دې کې خو یو میاشت سبق دی او لسو منټو کې پورا سبق نه ویلی کی. محترمو دا روایت دا حدیث پاک دا د نبی علیہ السلام دی. چرتم د چانم چې مونږ د نبی علیہ السلام حدیث اورو کنه چې زمونږ ذهن کې زمونږ تصوراتو کې دای چې دا عام خبره نه ده، دا د عام سړی خبره نه ده، دا د نبی علیہ السلام حدیث دی. او بیا چې کله مونږ ته دا پته ولګېده چې امام بخاری په صحیح بخاری کې دا حدیث ذکر کړی د سند سره، نو علما وی تاسو بیا د هغې د سند او د راویانو د چانبین نه بېغمه شئ. هغه کار امام بخاری کړی دی، هغه دغه روایت بیا پوره کنفرمیشن کړی دی. درېمه خبره د دین په ماخذاتو کې څنګه چې قرآن نه مونږ دین زده کوو نو دارنګې د دین په ماخذو کې دویم ماخذ، د دین په حججو کې دویم حجت دا احادیث صحیحه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی. داسې ذهنونو والا خلق شته چې هغې د نبی علیہ السلام د احادیثو حجیت نه تسلیموي. او په دې باندې مولانا مودودی صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی سنت کی آئینی حیثیت. دې دور کې د هغې ډېر زیات ضرورت دی. مطالعه کې هغه عقلي وجو سره د احادیثو حجیت ثابت کړی. که چرته مونږ احادیث تسلیم نکو نو قرآن به څنګه منو؟ قرآن کریم کې اللہ تبارک و تعالی فرمائی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. دغلاگر سړی او دغلاگر ښځې نه لاس کټ کې. دا به څونه مقدار کې کټ کو؟ دې وضاحت خو قرآن کې نشته. نو څه به کې آیت سره قرآن کریم کې راځي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضې بیبیانو ته پټه خبره وکړه، هغه پټه خبره کومه وه او بعضې بیبیانې کومې وې، دا څه کیسه وه؟ او قرآن کې نشته. دا حدیث مبارکو کې دي. دارنګې ډېرې خبرې دي داسې. نو احادیث مبارکه قرآن کریم کې الله فرمای اے محبوبه ته مې رالیږلې دې دپاره لتبین للناس چې ته به د دې قرآن تبین کې. تبین یو بیان دی، بیانول یو تبین دی. نو تبین ایکسپلینیشن ته وایي، ته به ایکسپلین کې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې قرآن کریم هغه ایکسپلین کوي خلکو ته، دغه د نبی علیہ السلام ایکسپلین شوی خبرې دغه ته حدیث وایي او قرآن نه ثابته شوه. دا حدیث
د علقمه بن وقاص اللیسی دا تابعی دی او کبار تابعینو کې دی بلکې بعضی صحابه کرامو په جون چې کتابونه لیکل شوي کنه هغه په صحابو کې د نوم ذکر کړی دی خو هغه خبره هغه ډیره مضبوطه نه ده غوړه ده د کبار تابعینو کې دی د عمر ابن خطاب رضی الله عنه نه خبره اوریدلې ده او عمر ابن خطاب چې دا خبره اوریدا دا نبی علیہ السلام په منبر ناس تو خبره کوله عمر بن خطاب اوریدا او ما غشانتی بیانې عمر ابن خطاب رضی الله عنه دا د عشره مبشره ونم دی او دا خلیفہ ثانی خلیفہ دوم دی وی چې ما د نبی علیہ السلام نا اوریدلی په منبر فرمایل انما الاعمال بالنیات امام شافعی رحمت الله علیه وی دا حدیث دی کنا دا نیم علم دی دا نیم دین دی نیم علم دی څنګه ځکه د اعمالو تعلق دوه قسمه دی بعضی اعمال دای تعلق جوارح سره دی او د بعضی اعمالو تعلق د زړه سره دی نو دې کې د زړه والا اعمال هغه ذکر کړی دي نو دا نیم علم نیم دین انما الاعمال بالنیات دا حدیث چې دلته ذکر شوی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث اوزای ذکر کړی دی او کارتا او امام بخاری رحمت الله علیه کمال دادی چې هغه دا حدیث اوزای ذکر کړی دی نو د دین او مسائل ثابت کړی دي ښا دا اسی به سه تکرار نه کړي بعضی روایت امام بخاری اتل ذکر کی لکه حدیث د افک شو حدیث د لیلۃ التبیت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما صحیح بخاری کې هغه 14 کرته ذکر شوی دی اته 14 مسائل روباسي ښا نو انما الاعمال بالنیات یقینا دار و مدار د عملونو پنیتونو سره دی عمل کې بنیت پکاري تدین کوم اعمال مراد دي ار یو عمل کې بنیت کې نا په عبادتو کې په اتفاق دایمه مجتهدین سره نیت دا لازمي دی عبادتو کې بنیت کې او دا نیت چې دی محترم او د زړه اراده ته وي ښا لکه د موز د پارم نیت لازمي دی چې تا ته پته په دې نیت سره امتیاز راځي د عبادت مشروعه او غیر مشروعه نیت سره فرق راځي چې زه نفل شروع کوم که فرض شروع کوم ته به ولا نیتو کې چې زه خو فرض کوم د دې ټیمې کوم البته په خلی الفاظ ویلو بعضی فقها اجازه ورکړي خو لازمي نه دي که څوک دا سنت ګڼي کنه چې نیت مې د کړی وو نیت به کوم او 2 رکعات او دې وخت کې په دې محله کې او دې امام پسې او دې ځکه د 2 رکعاتونو پلان کې امام پسې د دې الفاظو احادیثو کې ذکر نشتا ولې ټول مس په عربی کې دی یار او نیت په پښتو کې دی بعض فقهاو د توجه برابرولو د پاره نو کو دک پورینو سیدا او کو څوک بیا سنت کړي چې دا خو فرضوم د الفاظ ویل دي دا غټه مغالطه کې پروت دی انما الاعمال بالنیات بیا دلته محدثین د عمل او د فعل فرق ذکر کوي قران کې مرادي واعملوا صالحا وعملوا الصالحات عمل او فعل کې فرق دی وانما لكل امرئ ما نوى او د دې حدیث په شان ورود کې راځي یو صحابي دی هغه یو زنانه ته د نکاح پیغام ولېګلو هغه زنانه او ته وی کې هجرت کې نو نکاح د سره کوم هغه هجرت وکړه صحابه خبر شو نبی علیہ السلام ته وی دا پلان کې چې راغلی کنه د په دې غرض سره راغلی پیغمبر وینم الاعمال بالنیات نور خبره ډیسکس نه کړي دي کې موږ ته غټ سبق شخه اکثر د جماعتونو کې او د دین مهنت کوونکو کې دا خبره ډېر راځي لکه دا پلان کې په دې غرض سره راغلی د شهرت په غرض سره او د بل سیس په غرض سره بس دا مشړه نبی علیہ السلام فرمایي انما الاعمال بالنیات چا چې کوم یو نیت کړي هغه ته به د هغې صله ملاویږي مولانا عبدالحق رحمت الله علیه بانی جامع حقانیه کوړه خټک هغې فرمایي که نه مباحاتو کې نیتو کا بدل عباداتو ګرځي ته دکان کې دی دکان کولاویدو کې نیتو کا چې زه به 1 نمبر سیس خرڅوم دوکه به نه کومه د مسلمانانو ضروریات به دلته نه پوره کیږي مسلمانانو ته به یو فایده رسیږي په خپل تجارت په هر یو ترتیب کې هغه ته نیت صحیح که نو تا ته به په هغې باندې هم ثوابونه ملاویږي انما الاعمال بالنیات احناف په حدیث کې دا توجیه کوي چې انما ثواب الاعمال بالنیات د اعمالو ثواب چې دی نو دا په نیت سره ملاویږي مثلا ته او 10 کې نو ته او 10 ته نیت نه لري کړی دا او 10 ثواب برته نه ملاویږي او کدی او 10 ته دی نیت وکړه چې راز نیت کوم او 10 د فاکی برته حاصله شي لکه دا اراده راوستا دک او 10
پدې بتاتا ثواب ملاويږي. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. یقینا د پاره د هر یو تن هغه به چې د نیت کړی چا چې هجرت کړي دنیا ته، د دنیا په غرض هجرت کړي یصيبها دنیا به ته حاصل شي، او الی امراتن که چا زنانه د پاره هجرت کړي نکاح به سره وکي. خلاصه دا چې په هجرته الی ما هاجر الیه، پس د هجرت با په طرف داغي چې د هغه طرف ته هجرت کړي دي. دې کې مونږ او تاسو ته سبق داشو. اکثر محدثین خپل کتب حدیث هغه شوروم په دې حدیث سره کوي چې دا ویون کی زدکون کی پڑھاون کی اغي هم پزان کې اخلاص پیدا کی چې مونږ او تاسو نیت دا وکړو. دا 15 ورځې درس ترا تک دی چې مونږ او تاسو په دې کې سنا سز دکړو کو او عمل کې راولو. الله دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.